محترم مسلمانانو خویندورونو، نن د زیارت ورځ ده او د جمعې ډیره زیاده مبارکه شپه ده. یاد ساتئ محترمو چې د جمعې شپه ده او دا د رمضان المبارک درېیمه جمعه تقریبا دا را روانه ده. کیدای شي بله پکې اخري جمعه راشي او رمضان المبارک د قیمتي لمحات او د ورځې محترمو دا زموږ نه دا په تېرېدو باندې دي. کوشش وکړو محترمو دا لمحات دا منګ قیمتي کو. کم الفاظ دي د الله پاک کم نمونه دي، په دې نمونو سره تاسو نن دا وظیفه کوئ او خپل حاجتونه دا پوره کوئ. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. د الله پاک دپاره ډیر زیات ناشنا او ډیر زیات ښایسته نمونه دي. زمونږ استاد رب فرمایي چې فدعوه بها، تاسو په دې کلماتو سره خپل رب رابلئ که نه. نو چې کله موږ به د کلماتو سره الله پاک دا رابلو، نو الله پاک به زموږ استاد هر قسم مسله دا محترم ختموي. یاد ساتئ د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي چې یو ځل سبحان الله وي د رمضان المبارک په شپه او ورځو کې، نو لکه چې د انسان زر پیرې سبحان الله ویلي، نو دلته کې کوم وظیفه ده یا حنان یا منان کړي یو پیروي لکه چې تا په غیر رمضان کې زر پیرې ویلي، نو څومره ستا ویلو ستا د وظیفې سره ذکر ویلو قدر دا څومره څه کېږي. کوشش وکړئ محترمو د خپلو حاجتونو دپاره، مشکلاتو دپاره، د غرنګې پریشانو دپاره، د رشتې دپاره، هم د قرضونو دپاره، دنیا په مخ باندې څومره مسلې دي، د تمامو دپاره د یا حنانو د یا منانو د وظیفه دا کولی شئ. انشاءالله العزیز کامیابي دا به ستاسو خپې ښکلی. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. زما د اسلام ډېرو زیاتو خوږو درنو مسلمانانو خویندرونو، نن چې کومه وظیفه ده انتهایي د کمال ده، انتهایي پاورفل وظیفه ده. همدا وظیفه د ژوند معمول سازه کوي. انشاءالله ژوند به محترمو ستاسو دا بدلیږي. ژوند د بدلیدو د تقدیر د بدلیدو وظیفه ده محترمو، ډېره زیاته عظیم شان او بهترینه وظیفه ده. راځئ دعا کوو. پروردګاره ستا دپاره حمد و ثنا ده. ځمکې اسمانونه واړه څیزونه تا پیدا کړي، دا ټول انسانان تا پیدا کړي، د ټولو انسانانو له خوراک ته ورکړې، د ټولو انسانانو له کپړې لباس هر څه ته ورکړې. ربه دغه انسانان دي که بیماران دي نو چاته محتاجه مو په خپل لفظ د کون سره د دنیا دا بیماری ختمې که. ربه که د دوی مشکلات دي بل چاته مه حواله کوه، تی ربې ستا مخلوقات دي ته ولې دا تمام حاجتونه پوره که. یا الله څومره کسان په مشکلاتو کې دي، په تکالیفو کې دي، د دغه تکالیفو نه د دغه مشکلاتو نه یا الله نجات ورکړي، دوی ته بهترینه مزیداره عظیم شان زندگی ورکړي. چا سره هر څه شته دی، مال شته، دولت شته، کور شته، ګاډی وغیره شته، سکون نشته، یا الله پاکه سکون ولې ورکړي. چا څه ګاډی نشته ربه ګاډی ولې ورکړي، چا څه کور نشته ربه کور ولې ورکړي، چا سره دولت نشته، پیسې نشته، د ژوند تېرولو آلات نشته، ربه هر څیز ورکړي. ته حاجت روایې، ته مشکل کوشایې. که څوک دومره په قرضونو کې چې دومره قرضونه پرې راوښتي لکه چې دی پټ شوی په دې قرضونو کې دی، ربه تمامې قرضې د ده نه لر کړه. یا الله څوک چې په دې ټایم کې په دې دعا باندې امین وایي یا امین لیکي، د هغوی دعاګانې قبولې کړه. امین ثم امین. محترمو نن چې کومه زموږ وظیفه ده د یا حنانو یا منان، ستاسو څومره حاجتونه دي د هغې دپاره وکئ. د رشتې دپاره د یا حنانو د یا منانو وظیفه دومره زبردسته ده، دومره پاورفل ده چې تاسو د هغې تصور هم نشئ کولی. یا حنانو یا منانو داسې وظیفه ده چې کله یو سړی د جهنم په لاندې طبقه کې پروت دی، الله پاک به جبرائیل ته وایي جبرائیل ورشي جهنم په دې لاندې طبقه کې څوک چغې وایي ما یادوي یا حنان یا منان
یا ذا الجلال والاکرام، دا چغې به وی، دا وازونه به کوي. الله پاک چې کله ولګي جبرائیل چې کله لاړ شي چکر مکر راولګي نو پیدا یې نه کېږي. په دویم ځل بیا د الله پاک وی لاړ شي که نه، تا ته ما وایي دغه سړی روباسه کوم ځای کې دی، هغه چې بیا لاړ شي نو بیا را پیدا نه کېږي. په دریم ځل الله پاک ورته وایي پلانکي ځای کې دی، د یوې ګټې لاندې سکاره پراته دي، دغه سکاره راواله او دا په دغه سکروټه راواله، کوم چې اوبه دي یوې حیات ته په دغه کې ور واچوه، انسان به تېسا شي. د هغه ځای نه دغه سکروټه راوالي او دلته کومې اوبه دي یوې حیات په هغې کې ور کښېږدي، انسان د هغې نه سا شي. محترمو، د یا حنان یا منان دومره پاور دی. موږ په دنیا کې حاجتونه لرو، مشکلات لرو، دغه رنګې د نکاح ضرورت راځي خلکو ته، دغه رنګې د قرض ضرورت راځي هر چا ته. محترمو، دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز تمامې قرضې او ستا ختمېږي، رشته به دې کېږي، نوکري به دې کېږي، کم مشکل دې ختمېږي به، کم حاجت دې پوره کېږي به. نو ترتیب او طریقه کار به داسې وي چې تاسو به یو شپېرې درود ابراهیم ووایئ او بیا به تاسو یا حنان یا منان یا ذا الجلال والاکرام دا کلمات به تاسو ووایئ 314 پېرې، 314 پېرې به ووایئ. بیا به د هغې نه بعد درود شریف ووایئ او بیا به د هغې نه بعد دعا وکئ، او سمه مزېداره اعلی دعا به وکئ، داسې دعا چې ستا باندې د بهتان ودرېږي، داسې دعا چې د الله پاک نه فرښتې دي، دغه فرښتې یو قسم د الله پاک ته چې ربه د دې سړي دا دعا قبوله کړه که نه، د دې سړي دا مشکل ختم کړه. او که خپله دعا قبلول غواړئ د بل چا لپاره دعاګانې کوئ. انشاءالله زه به تاسو ته دعا کوم، تاسو ما ته کوئ، دا نور څومره کسان چې ویډیو ګوري ټول ته دعا کوئ، انشاءالله العزیز ډېره فایده به کېږي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.